چې رسول الله مبارک بیان فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چې دا دنیا چې کوم دا جیل خانه ده د مؤمن د پاره او دا جنت دی د کافر د پاره. نو اکثر مونږ باندې خلک دا اعتراض وکي چې تاسو دا رسول الله مبارک دا حدیث وایي چې دا دنیا چې کوم دا جیل خانه ده د مؤمن د پاره او جنت دی د کافر د پاره. نو بیا منګه خو لوی علما وینو، لوی شيوخ نو هغوی سره خو ښکلې مزیدار ګاډي دي او داسې ګاډي خو ډېرو کافرو سره هم نشته دی. دا اعتراض اکثر خلک کوي، یاد وساتئ. اورېدلې به وي دا اعتراضات به تاسو اورېدلې وي چې ښکلې ګاډي دي. ورشه پلانکي شیخ سره د 1 کروڑ روپو گاڑی دی، بل سره د 2 کروڑ روپو گاڑی دی. زه وایم الله دې ورلا د ربونو گاڑی ورکی. گاڑی خو همدغه خلکو سره مزه هم کوي. نو اوس چې تک تور مخ نیولې وي او د دې مخ نه هسې د طالبانو کاسه جوړه کړې وي او دې په گاډي کې ناست وي، نو د دې بس خوند دی. خوند خو دقې خلکو سره کوي چې غټې شملې پرېښودې وي د پکړو، ښکلې غټ ویښتې پرېښودې وي، ښکلې غټې ګیرې وي او صفا سوتره په دقه ګاډو کې ناست وي او د دقې ګاډو نه راکوزېږي او قال الله قال الرسول بیانوي. نو تاسو هم دا اعتراض به کړی وي، ستاسو په ذهن کې به هم دا اعتراض راغلی وي چې او رسول الله مبارک خو وایي چې دنیا د مؤمن دپاره جیلخانه ده او د کافر د پاره جنت دی. زمونږ خو چې کوم قال الله قال الرسول بیانوي د هغوی د پاره خو دنیا جنت ګرځېدلی دی. دا اعتراض علامه شبلنجي رحمه الله ډېر مخکې ذکر کړی دی او چا د دې دفع کړې ده؟ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله مبارک شبیه د هغوی په شان ته شکل صورت کې مدینه منوره کې روان دی او مزیدار لباس اچولې دی او ډیر ښایسته عمده لباس کې روان دی او ډیر تر و تازه دی. په دې کې یو یهودي دی او هغه دومره غریب دی چې جامع قدرې هم نشته دی او کمیس یې اوښکلی دی او په پړي باندې ځان پسې غوټه تړلې ده او راکاږي او ډېر په مشقت کې دی. نو چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یې ولیدو، نو دا یهودیان خو زمونږ هسې دشمنان دي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې داسې ولیدو ورته وایي صبر وکړه، تا نه یو تپوس کومه. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ورته وایي وایه څه تپوس کې؟ وایي ستاسو د پیغمبر حدیث دی چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چې دنیا دا د مسلمان د پاره جیل خانه ده، قید خانه ده او د کافر د پاره خدا جنت دی. نو وایي نن زه ستا د حالت ته ګورم او خپل حالت ته ګورم، ته مسلمان یې، تا ښکلې لباس اچولی دی، تر و تازه یې، نو پکار خدا ده چې زما دا حالت ستا وي او ستا دا حالت زما وي. زما جامې نشته، په تن باندې مې کپړه نشته، په مشقت کې یمه. نو ستاسو پیغمبر وایي چې دنیا د مسلمان د پاره جیلخانه ده او د کافر د پاره جنت دی. نو یا خو ستا د پیغمبر حدیث غلط دی او یا ته د پیغمبر امتی نه وي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک نو سید یا ورته وایي زما د پیغمبر حدیث بالکل صحیح دی او زم د رسول الله مبارک امتی اما، د رسول الله مبارک نوسی اما. خو یاد وساته رسول الله مبارک بیان فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا د مسلمان د پاره جیل خانه ده،
قید خانه ده. بالکل صحیح خبره ده. من کو دلته په ډېر عمده لباس کې یو، من کو دلته ډېر په لوی لوی ګاډو کې ناست یو، خو چې کله موږ جنت ته داخل شو نو دا به موږ ته جیلخانه ښکاره شي. که یو سړی ډېر هم په لوی ګاډي کې ناست خو د جنت ګاډي ته خو نه رسي. نو چې کله دې جنت ته ننوځي، منګ جنت ته ننوځو، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي، نو وایي موږ ته به دا هر څه جیلخانه ښکاره شي. او وایي ته په دې سخت حالت کې، په تکلیف ده حالت کې، خو چې ته کله جهنم ته ننوځې نو دغه سخت حالت به هم درته جنت ښکاره شي. د رسول الله مبارک حدیث هم ټیک دی. زم د رسول الله مبارک امتی اما خو په حدیث باندې پوی نه یا. دنیا د مسلمان د پاره جیلخانه ده، ځکه چې د مسلمان د پاره الله رب ذوالجلال نعمتونه تیار کړي دي، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نه غوږونو اورېدلې دي، نه سترګو لیدلې دي، نه د مسلمان په زړه کې د هغې خیال راغلی دی. دا یو جمله معترضه وه چې ستا په ذهن کې دا اعتراض راتو چې موږ لوی لوی شیوخ اینو، موږ لوی لوی علما اینو، هغه په ګاډو کې دي، نو ته به دا ونه وې چې ولې دا د ایمان نه، دغه شیوخو دپاره، د دغه علماو دپاره الله رب ذوالجلال په جنت کې د دې نه عمده سواریانې تیارې کړي دي، عمده لباسونه تیار کړي دي.